अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिलदार अकीना खान خیر خدای کنه نن راته طبیعت ټیک نه ښکاري. طبیعت خو به بیا له ټیک شي دلدار خانه چې زه د خپل ټینشن حل وباسم. ما وی کنه خان چې ته دومره خفه ولې؟ بیا خو بشیرې خانم ډېر خفه وي. غم خو د شیري دی که نه. ما خو وی چې شکورې به خپله لور زما زوی له راکړي، خو هغې خوارپړک خپله لور د محبوب خان زوی له ورکړه. دا خو یې ډېر ښه کار وکړو، ایله زما زړه یې یخ کړو. څه دې ووی دلداره؟ هېڅ مې نه دي ویلي خانه. ولې شیرې خان د چا نه کم دی څه؟ او دلداره زه شیري ته ډېر ملامت یم، خو زه په بار کې کوږ لرګی یم. زه به د محبوب خان د کور دا خوشحالي په غم باندې بدله کړم. هغه څنګه خانه؟ محبوب خان خو ستا دوست هم دی که نه؟ دوست مې دی دلداره، خو د مخامخ نور به وله کار ګورم. زه دا څنګه برداشت کولی شم چې نن زما د زوی خوښه د خانزاده ناوې جوړه شوې ده. ته زیبا یې نو ښکلا یې، زه خانزاده در باندې وایم سلامونه. زیبا زه ډېر خوشحاله یم چې ته زما د ژوند ملګرې جوړه شوې. او خوشنصیبه زه م یم چې الله ما له د عزت ځای راکړو او ته زما د سر تاج جوړ شوې. زیبا خدای دې وکړي چې دا تا ټول به ستا په سر پورې کړي. دا دنیا ډېره بې وفا ده. څه مطلب خانزاده؟ مطلب دا زیبا چې مرګ او ژوند خو شته که نه. خانزاده داسې خبرې مه کوه، مړه ستا دښمنان شي. صنم خانانو ته هرکلی وایي، هر کله راشئ. اریانېږئ ما، دا پروګرام ما تاسو دپاره کړی دی. ملک صاحب دا وخت زموږ د دې کارونو نه دی. ملک صاحب د ده ماغه خراب شوي دي، مونږ به پرې د خپلې ځوانۍ یادګار تازه کړو. ګډه جا
مقام چې مستی وي او ځواني وي او جانان وي او ډک جان ډېر ګلونه لږ یاران وي او رنګین غوندې ماښام वाह زیبا دا ستا د لاس شربت او ستا په شان کې خوب دی خوب بني اخر ښځه د چا یم عبور کاکا خیر خو دی د زیبا پلار راغلی دی هلته راشه عبور کاکا ته درځم زیبا ته داس کا زه دې پلار راوړم خاناده راځي منم چې خبره د نصیبې ده خو زه ستا ډېر زیات احسانمند یم الله دې تاسو خوشحاله ساتي چې ما غوندې غریب لم په زړه کې ځای راکړو شکر زیبا یوازې ستا لور نه زما هم لور ده زما د کور عزت دی عزت السلام علیکم وعلیکم السلام رضوانا خله چې مخې له راغی دلداریا خیر خو دی که نه تاسو ویسو ما خو وي چې زه به د پلار سره ملاویږم لار ته مې سوې دلدارا که څه وي نو ما ته ووایې ما ته رضوانا زه ستا د پلار په انکار ډېر خوشحاله یم ډېر خوشحاله یم داسې وې یار شکر وکاږه شکر خو بیا هم ټیکه دلداریا خو هغه ستا نیکان دي نیکان خو مې دي خو ډېر لالچان او ډېر پاتې خلک دي هغه ټیک ته دلدارا موږ هم پښتانه یو پښتانه چې د خور رشته هم نه ده ورکړې کنې په سرو سترګو به م ژړل موږ د خپلې خور رشته په هغه ځای کې ورکړه چې کوم ځای کې زموږ عزت وي عزت لاړم دنه د خدای په امان شیر خان سنم راغا سلام خان خیر خدای سلام ستا سلام لراغلم سلام خان د سنم بالا خانه ته څوک راځي یا ډېر خوشاله او یا ډېر خفه وي سنمه خان د زړه د پاسه خاندي نورې په زړه باندې ډېر لوی غم پروت دی خان په زړه د جوړ ډېر غټ ګزار خوړلی دی ځکه خو زما بالا خانې ته راغلی سلام زما خوښه د بل د کور مېرمن جوړه شوه زما خو د زړه دنیا ورانه خبره د دام ده خان زه به ستا په زخمونو باندې داسې پټولی وم چې ټول زخمونه به جوړ شي نو بیا ګورې څه د سنم ګډه شه
بشي ندر زي پلا زلف زما ندر زي پلا زلف زما رسوا بشي ندر زي پلا زلف زما गदा बशे ये कतल दे वक्त बाचा ये कतल दे वक्त बाचा वा गदा बशे ओ नदर से पला सिल्फ जमा प्रीतली वनिया द दुनिया ओ तखंदा बशे ओ नदर से पला सिल्फ जमा रुसवा बशे नदर से पला सिल्फ जमा हे जान जान غواړم. یا، ټیک ته منظور خانه، ما وی که ما نه خپای. 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 ما وی که
چې حاضر نه شو. خفه کومه خو بیا هم ډېر خوشحاله یم. ډېر ډېر دې مبارک شه. خوشحاله اوسې یار، خو دا راته ووایه مطلب دې څه دی؟ خفه په دې وم محبوب خان چې چېرته ځمکه او چېرته اسمان، چېرته خانزاده او چېرته د هغه خواربړک لور. تاسو یې منظور خان څنګه خبرې کوي؟ زه پوه نه شم. مطلب یې دا دی چې د خانزاده دپاره د جینکو څه کمې و چې تا د هغه خواربړک لور وکړه. خان لور زما د کور عزت دی. که ته زما دوست نه وې نو ما به تا ته ډېر ښه جواب درکړی. ته په ما ګران یې اشنا، چېرته ته او چېرته غریب شکورې. هغه غریب ضرور دی خو یو ډېر شریف او عزتدار پښتون دی. عزت عزت وي، هغه د یو غریب وي او که د خان. زه ټیک یم بابا، د دلداري خپل نیکانو سره بلکل نه لګي. رضوانه بچې د دلداري خبرې مه اوره. خانان دي خانان او بیا د دلداري نیکان دي. بابا د دلدار خبره ماته بلکل ټیک ښکاري، ولې دا خانان ډېر خودغرضه او مطلب پرسته خلک دي، او که بیا خانان دي نو ځان له به خاناني ځان له، ولې چې موږ د چا څه پروا کوو. رضوانه بچې ما ستا د خور رشته د منظور خان زوی له ور نه کړه، ځکه دی په خېټو کې چړې ګرځي چړې. بد یې وکړه بابا، ولې چې شیرې بدعمله او شرابي انسان دی. دا ولې بچې دومره غوسه کې؟ زما لور د محبوب خان سره ډېره خوشحاله ده. بابا زه ستا په دې فیصله باندې فخر کوم، ولې چې خانزاده دو ډېر نیکان خلک دي. زیبا زه هم دا غواړم که نه چې ته ټول عمر خوشحاله او داسې راته خاندې. خانزاده د چا چې ستا غوندې خاوند وي به ټول عمر زما غوندې خوشحاله ګرځي. یا الله ته داسې ښځه هر چاله ورکړې چې دا کملې ماله راکړې ده. मजा चरी जपा मकवा जुम्बा पमीना देखू द
चा परवाह मकवा हो याराना 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 बको याराना 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 बको याराना 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 बको याराना 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 बको लता फिकर दचा मकवा जुनबा पमीना तेरकू दचा परवा मकवा हो याराना 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 बको याराना 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 बको याराना 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 बको याराना 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 बको जाना ना जमा अंध दुनिया मकवा जुनबा पमीना तेरकू चा परवा मकवा है याराना 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 बको 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 مستی او دا شراب دی هوش نکار واخله هوش کشه څنګه د هوش نه کار ولم خان بابا زیبا دي د هغه خانزاده سره د مینې د محبت سندرې وایي او زه دې ورته ګورم نشم لیدی خان بابا نشم لیدی خان زه خو ورته ویم که نه چې هغه د بل له کور مېرمن ده زما خو نه مني خو ته ورته څه نصیحت وکړه چې مني شي دې کاتونه څه وکړم شیریا او زما دوست کره ناسته ده زه مجبور یم مجبوري ستا وي خان بابا زما نه زما نوم شیرې دی او شیرې خپل کار لکه د ازمري پخپله کوي پخپله څه مطلب شیریا ته ویل څه غواړې هېڅ نه خان بابا چې وخت راشي په مطلب به م پوه شي او زما په ښکار راځه دلداریا خانه دې پوه که چې که غلط قدم اوچت نه کړي خبره مې به پوره خوښه شوه چې نن وخت کې د دوست او د دشمن څه پته نه لري هسې درته ویم خانجي کشر خان ته وې چې په ځان ډېر خیال ساتي هغه به پوره ټیک که د خانزاده نه بغیر زما څوک دي ولې د الله نه ډېر خوشحال یم زما بچی جنګیالي نه دي په دې کې شک نشته خانجي کشر نیک ډېره جست طبیعته دی ځکه خو مې ورته واده وکړو او د کاروبار ټوله ذمهواري مې ورته غاړه خان بابا که ستاسو خوښه وي نو
زه به درنه ورشم. خیر دی بچی رستو به ورغلی وي دونه کالي د څه خبرې خانجي ټیک وایي ته شیخان لږ وخت په کور کې هم تېروه. غفور کاکا د خان بابا هره خبره زما لپاره د حکم درجه لري او بیا زه هم د خان بابا کار پسې روان یم. ټیک ته بچی د ځان ډېر خیال ساته د دوست دشمن هېڅ پته نه لګي. دا څه وایې خان بابا دوست دشمن او بیا زموږ چا سره څه دشمني ده ماته به څوک څه وایي. ټیک ته بچی هره ورځ یو رنګې نه وي د ځان په ډېر احتیاط کړي. اخو ټیک ته خان بابا چې څنګه ستاسو خوښه وي د خدای په امان. د خدای په امان. خشوه خان خشوه ظالمه ستا په لیدو پسې خو زما دواړه سترګې سپینې شوې. داسې وې شیریا ته زما د لیدو ونه ارماني وي که چېرې ما ته پته وی زه به ستا ځای ته درغلی دا راته ووایه خیر خو دی که نه؟ خیر خو نه دی که نه خان ټوله خیر او خوشحالي ستا په قسمت رسېدلې ده. اره ټیک وایي خانزاده و ظالمه تا خو زما خوبونه ارام کړي دي. ما ستا خوبونه ارام کړي دي داسې وې شیریا ګوره که څه کار دې وي ووایه نی زما لار پرېږده زه د خان بابا کار پسې وا دې ورېده دلداره خان ضروري کار پسې روان دی خو زما نوم هم شیرې دی او شیرې خپل کار لکه د ازمري په خپله کوي. ګوره شیریا ته څه ګډې وډې په د الله بنده شراب دې کم څښه دومره به دې نه په عذابوي. خانه خیال مې راځي چې پولیس راغو دا چې خپې وکاږو. قسمت دی ښه دی خان ګینې ما خو تاله نن ډېره ښه مېلمستیا کړې وه ګورو به سره زه دروازه السلام علیکم بچی. وعلیکم سلام. څنګه بابا طبیعت مو څنګه لري؟ خیم لوري ته څنګه او خانزاده بچی مې څنګه دی؟ او بابا خانزاده ښه دی هر وخت هم ستاسو خبرې کوي نو دا راته وایي بابا تاسو ټلیفون وکړو خیر خو دی که نه؟ او لوري خیر دی زما را یاده شوي ځکه مې ټلیفون وکړو په محبوب خان باندې زما سلام وی زما اوس تسلي وشوه د خدای په امان. او بابا یو خدای پاک یو خو د دې پلار د زوی په بند نه پوهېږم. زه څه وکړم ستا زوی ته هر وخت نصیحت کومه خو ستا زوی د ګیدړ لکۍ ده چې سل کاله په نڅه کې پرتی او چې رڼې باسي نو هماغسې کږی. نو زه څه وکړم څنګه یې ویلي نو هغسې جې غلي شه دا څه کې پلاره
مور مې ټیک وایي چې څه کوي خبرې مې غلی کېنه شیریا ستا د لاسه شیریا زمونږ د جنت غوندې کور نه کوتر جوړ شو دې کې زما څه قصور دی پلاره خو داسې ښکاري چې د شملې د ځواني خپلو کې خلک چلم ماته جوړ کړی دی خپای د بادامو جاز دې ډوب شوی دی سر پاکشنا خفه نیمه خو فکرمند ضروري ما او تا ته خو پته ده چې سوچ او فکر دا جون سره تړلی شوي خبرې دي اشنا راځه چې زویه زما نوم شیرې دی او شیرې خپل ښکار لکه د ازمري په خپله کوي بشیر خان ځکه خو ته زه ویم که نه چې دې نه بله ښه مکم نشته ټیک دی وي دلداره دې خو زما خوبونه ارام کړي دي زه به دې خوشحالي په غم بدله کړم خو چې زه خپل دشمن خانزاده خپل انجام ته ورسوم شیر خان هېڅ فکر مه کوه ډېر ژر به ستا دشمن خپل انجام ته ورسي دوا کوه دلداره یو ځل خدای پاک خانګوټې په ګوتو راکړي د دې ناتر سینه وتې ګولې چالیاس نه کوي نیغه د دشمن په سینه ورځي خبره یې په غول بدله شه شیر خان پر یوې خبرې به ډېر خیال ساتي څه مطلب دلداره د څه خبرې خیال شیر خان پولیس ته تیاروم د پولیس په ډېر خیال ساتو دې علاقې انسپکټر ډېر خطرناک دی منم چې زه ترې یم ولې چې زه د قانون یو موافق یم یس صاحب ته خبره بالکل ټیک ده صاحب مونږ له پکار دي چې په دې علاقې کې مونږ امن راولو ستا خبره بالکل ټیک ده صاحب مونږ له پکار دي چې د دې علاقې خدمت وکړو شیرې هلکه دا په ګیلاسو سر دا د دې علاقې یو غټ بدماش دی بهین بالکل ټیک وایي چې دا خبره ده نو داسې مجرمانو ځای ته تلل ضروري دي یس سر د دې شیرو څخه غم پکار دی خانزاده بچې زه د محبوب خان یو نیکین مې شمولی دا ته څنګه خبرې کوې کاکاجي خو بیا ته خو زموږ د کور مشر یې بابا خانزاده زما ډېر خیال ساتي زه دلته ډېره خوشحاله یم کاکاجي زیبا ډېره ښه جینۍ ده زما ډېر خیال ساتي ځکه خو داسې خبرې کوي که نه خانزاده بچې زه به ځانه لاړ شم بابا تاسو ځئ کاکاجي ایثار شوي بوی ده خان بابا به راتلو ولې نه بچې کور خوشې دی د الله په امان بابا ما سره ډېره مینه کوي دا زه سره لږه کوم څه دا خو ما سوچ هم نشم کولی دا خو په اسمان دوست دی خو دا ښه ده دی په ځمکه راځه ګوره شیریا زما د لیدو ارمان خو ستا پوره شوی دی ما خو تا سره څه بد نه دي کړي
تمانا نور څه غواړې وساده ګل خان خوا زما جونډې ټول تېرې تېرې کو ته ماته وایې چې ما نه څه غواړې ګوره شیریا ته خو به د شرابو په نشه کې خو د چا سترګې به زما لار څاري زه خو یم چې زما لار پرېږده زه به درنه لاړ شم شیر خان ته ورته لا ګورې خانګوډه خو ته ګرځې دست وباسه داسې کې شیریا ته خو ما خپل ورور ګڼلې ته زما مرګ پسې راغې داسې مه کوه داسې ته ولې کې هی بشي خان هی بشي زما نوم شیرې دی او شیرې خپل ښکار لکه د زمري په خپله کوي جاړه مه بچې د الله پکړو صبر وکړه دا به د هغه ذات مرضي وي څنګه صبر وکړم خان بابا څنګه صبر وکړم زما خانزاده د مړ کېدو نه او خو لوري ته ولې نه پوهېږې خانزاده خو په دې دنیا کې نشته او بابا خانزاده خو دې دنیا ته یوازې پرېښودم بس دې بچې زړه صبر کا هغه ظالم له به الله سزا ورکوي Gonna come through. دلبری الله څه غصې هم پریشانه دی که نه دا دلبرې موږ نه ولې منډې وکړو او که نه یا ته ټیک وې راځه چې اوس خو پیدا کړو که نه بس نو خدای خلاص کړو دا خره چې څه یې نه کړو د بارانه پټېدو د ناوې باندې مو شپه شوه یا لکه دلبریا راته موږ نه منډې ولې وې منډې او دلبرې ولې کتیا تا ته چا ویلي دي چې دلبرې به منډې وایي دلبر خان تا ته معلوم دی دلبریا ته خو موږ ته معلوم یې خو دا منډې دې ولې والې موږ خو منډې تاسو نه نه والې موږ خو پولیس نه منډې والې اورلې کتیا دې ټیک وایي او بیا موږ تا ته معلوم یو موږ منډو والا نه یو آډر کو آډر راپاسه دلبریا راځه که نه ته پکې څه ته ناست یې دا څه کې یار خیال کوه نه منظور خانه نه زموږ چا سره څه دښمني ده زما په چا شک نشته خو یو خبره ده
څه خبره ده محبوب خان زه پوه نه شوم نه منظور خانه نه زما زوی د جنګ جګړو هلک نو خو زما د زوی واده ستا د زوی نه خوښ زه منم محبوب خانه چې زما زوی بدعمله دی او شرابي دی خو زما زوی داسې کار چېرې نشي کولی ولې چې خانزاده ستا زوی و زما ښه مراده و خدای دې وکړي چې همداسې وي زما خو هسې مټې پرېږدی شو د بدلې شتو زما څوک شته نه ته یوازې نه زما دوسته زه وپاره سخته کې تا سره ولاړ یم ولې نه منظور خانه دوست هم ته دوست په ښه راځي داسې د محبوب خان یو شعری دی چې زه ورته په نصیحتونو ستړی شوم اوس به هم چېرته په نشه کې ډوب پروت وي څه عجیبه شي دی والله ستا په سترګو باندې سړی د خپله ځانه وچي او ستا په سترګو باندې سړي کې مستي راشي سلام خاله چې راغی زه نن ډېر خوشحاله یم چې زما د غم او د خوشحالۍ علاج داسې نه خان صنم مخکې هم تا تارکلی ویلی و خو اوس هم د تارکلی وایي منم چې ستا دا بالاخانه زما د آرام ځای دی ځکه خو دا ګندګیر تا ته په دواړو لارو سلام کوي خان روزي خو الله ورکوي چاته څنګه او چاته څنګه او چې څومره ستا دام وي ته دومره به د صنم ګام وي هر خواته جشن د مزيدي نن زما دواړه سترګې سرې دي شراب مسکلي دي نشه کې هواګیر یم زه ګندګیر یم زه ګندګیر هر خواته جشن د مزيدي نن زما دواړه سترګې سرې دي شراب مسکلي دي نشه کې هواګیر یم زه ګندګیر یم زه ګندګیر سترګې د سرې کړي په شرابو نشه شوې سملې ونې شوې سترګې د سرې کړي په شرابو نشه شوې سملې ونې شوې زړه کې مې اور د انتقام دی ستا د غرور د انجام دی زړه کې مې اور د انتقام دی ستا د غرور د انجام دی تا به په زور زه خپله هم ستا دا وګیر یم زه ګندګیر یم زه ګندګیر پروا د هیچا ځکه نه کړم زه خو باچا یم همیشه خپله کوم ته خو د خپل زړګي باچا یې ستا بدماشۍ ته هر سړی کړي سلامونه زه چې تر څو پورې ژوندی یم زه د خپل سر د پاسه سر کله منمه د خوشحالو ژوند کوه یاره ګندګیري در سره څومره خوند کوي نه ولې بچانه زه یریږم د ګندګیرو په سر راج کوم مینا پروا د هیچا مه کړه یاره چې څه دې خوښوي هغه کوه میانه چانه په زور باندې کلنګ اخلم زه خو په بیا ځان ته جنګ اخلم
چان په زور باندې کلنګ خلم زه خو په بیا ځان ته جنګ خلم د پیښور د پیداګیرو پیداګیر یم زه ګندګیر یم زه ګندګیر زه ګندګیر زه ګندګیر ګندګیر په نوم یادېږم زه د دنیا نه نه یریږم د وخت باچا یم زه خپله هم وزیر یم زه ګندګیر یم زه ګندګیر زه ګندګیر زه ګندګیر هر خواته جشن دی مزې دي نن زما دواړه سترګې سرې دي شراب مې څښلي دي شراب مې څښلي دي نشه کې هواګیر یم زه ګندګیر یم زه ګندګیر زه ګندګیر زه ګندګیر زه ګندګیر یم زه ګندګیر زه ګندګیر زه ګندګیر ځان د ټینګ کولې شم چې څه سکو بچل ول سبيشا کا ته چې سکی زمان لحكر حان ولحكر حان دور دولت الاولو الحكرين اللي انا جولكم ولا هيك اللي بعيدهم لحكر خان كرفان جاوزني نلي نن می پریدا دولي پیسې بدل درکم بالبريا کارزاري خو چا وجلې نه دي پتا ما لړپوخ کو نن برتا وجنم اخو ته لحکر خان پته نشته دې ځل مې له داسې سوچ کړی دی اوس سره به لوبې کې لوبې تا خو مانا دنیا روپۍ وړي او ما هېڅ کار نه کو لحکر خان ډېر ټیک وایي لحکر خان یو موټر راکړه اوس سره به لوبې کې لوبې خو لږې نورې روپۍ به دې لګي نو بریا یقین می نشي خدا د اخیری چانس دی نایما د پیسې ورکا ولنا خان ولا بالبریا پیسې ګوره خانه چې ته بیا د لښکرینو لښکر خان جوړېږي او که نه ډېره ډېره مهرباني خانه دلبریا بیا دې لښکرې پورته ووالو ما د محمود خان په سترګو کې هغه درد ولیدو چې دا زړه مې پرې خوږ شو چې رښتیا ویلي دي چې وچو سره لوندم سوځي داسې مه وایه د شیري پلاره د شیري دپاره په زړه کې دیوال مه جوړوه ما ته پته ده ښځې چې ستا زړه به دا خبره نه مني خو ستا زوی یو بدعمله لوفر او شرابي انسان دی د شیري پلاره زه اخر مور یم څه وکړمه اولاد بدعمله یي او که نیکعمله یي خو زه مور یم زه د خپل زړه نه مجبوره یم زه هېڅ نشم کولی اوښکې واپسې مه تویوه ښځې هغه د شهزاده زوی دې رالو دروازه خو به دې کړې وه که
پلاره د شاته د سختورۍ سره زما غونده یې که نه ته ولې ژاړې مورې زما خیر یې بیا ستا پلار جګړه کړې ده دا زما د لاسه نه ستا د لاسه جاړي ښځه ادمه ده مې غواړي چې په مړې ده نه خولې شم څه کې اوس هله زوی مړ کې څه ودې کته پلاره بیا یو دی چې از مړې ده برېتو نیولي یا الله ته ورته د نیکې هدایت وکړې د بدعمله زوی نه نیکعمله لور ډېره ښه وي دا راځه صنم زه ستا په انتظار ناست یم ولې نه خان زه خو به ضرور راتلم تا ته ژوند بیا راغلی چېرته د جنۍ په سترګو نه ده کتلي تشباړیه تشباڼې دا تشباڼې دې چاته وایي تا ته جوړ دلبری نه دی معلوم دونه لوټونه مې دله راوړي دي دومره لوټونه چې دا به دې په سترګو هم نه لیدلي نه نه دلبریا داسې خبره نشته دی د صنم هر کار د دام نه بغیر نه کېږي کښېنه کښېنه ولې نه صنم کښېنه لکه سترګو ته
شوې او که زما پیسې څه شوې دا خو رښتیا چې تشباڼې څه چې ډاکې مار خپل ډاکه وه تا څه ویلې کته دلبري موږ سره دوکه کول زه خو سوچ کې واچولم زه رښتیا لښکر حال ما د دلبري پوره معلومات وکړو دلبري د بیا په سټ کې ووالم زما په پیسو ډبې ګړې دا دونه خزوان دی څه لښکر خانه د دلبري د لاسه په شرطونو شربېده شو چې د غوښې څوک یې راکې نو غوښې نه خو به لاس مینځي که نه ستاسو خبره صحیح ده دلبري خو مونږ له شغله ګوره دی خدای ما له په ګوتو راکړي لکه د نینو به چې چم نیکه د نینو دلبری څه کشمیریان نینې نه دي چې وبې چیچي دا یې څه پورې لکه خان خفه کېږه ما غاښونه دې کمزوري دي چې ته مات نه شي لښکر خانه ته په موږ ډېر ګران یې ته ټیک بیا صدامه دې دلبري ته زما وینه خوټ کېږي لکه دا چاته ویلی نه شم چې د کرز د پاسه را کرز وړی دی تا ته څنګه خبرې کوې او بیا دا خبره په سوچ کې م رانولې چې زه به تا یوازې پرېږدم ته زما د ژوند ملګرې ویلونکي تا میشته پاره زما په سر د سوري اوسې زیبا دې مې ستا غوندې کې د مینې ډکه ښځه هر چا له ورکي چې خاوندان یې په صفتونو نه مړېږي زیبا بچې خان بابا ما نه ستا دا حال نشي لیدی بچې زه غواړم چې تا یو ښه ډاکټر ته وښې او ته ټیک شي زه بالکل ټیک یم خان بابا تاسو هسې فکرمند یې فکر به څنګه نه کوم بچې بل ټیم دې شي خو زه به تا ضرور ډاکټر ته بوځم خان بابا چې څنګه ستاسو خوښ وي دا خو زه خوب نه وینم نن خو ما ته دا یې سوټ بوټ کې ښکاري خوله دې وینځلې ده چې زما نوم پیالي دلبری نه دلبر خان وایه دلبر خان زه اوس یو خان یم خان او ته اوس یو پړکې پړکه دلبریا نن خو دې خبرې بدلې شوې په ما د خانې روغونه مه اچوه اچوم به نه ما ته وګوره زه خان شوی یم خان شوی او ته دې مخلوقي ته دې وګوره خو دې راستي کې د دې خپلې بنګلې نوکر دې م کمه پاسې او که نه پاسې اوس مې در سره سم کار وکړو سیلاب نه دریاب دې په کور راغو پاسه مې زه مې کار وکړه خو ما وې چې وده وي خو بیا مې پاسولې بابا پوتلې به که نه زه دې هسې د خوبه پاسولم په کور کې دا یو بالټۍ اوبه هم دې په مونږ واړولې کومه غوسه ګره بچې دا نوخوري او بدعملي پرېږده زه به د پلار له څه جواب ورکوم باباجي اوس یې خوند وکړو خپل زوی ته وایي چې زه به د پلار له څه جواب ورکړم ولې زما دوه پلاران شته ګره بچې ته زما خپل زوی نه یې ته زما د خر زوی څه ګډې وډې د چانو کې بابا زما په خیال جوړې مغزو دې کار پرېښود ګره بچې تا پسې دې دپاره راغلی بریا زه خان کره ځمه چې
چې ما پسې زر تر زره راشي. ورځه ورځه بابا دلته لږ خانانو چې دا اوس راباندې خپل خیال هم کینچي کې. نه 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 زه بل چا سره د واده سوچ هم نشم کولی پلاره. هسه وې شیریا لږ په اوش کې خبرې کوه. چې پلار دې ټیک وایي که نه چې موږ تا له واده وکړو ته به د نشو تماشونه واورې یو ښه سړی به دنه جوړ شي. ته مورې اوره پلاره چې زه واده کوم نو د محبوب خان د انګور سره به کوم. ما نه به د زیبا رشته غواړي. بچې د زیبا خیال د خپل زړه نه وباسه. هغه د چا د کور عزت دی. غلی شه شیریا ته اوس هم د زیبا د رشتې خبرې کې بې شرفه بې حیا. تا له شرم نه درځي؟ اوهو تاسو ولې نه پوهېږئ هغه اوس کونډه ده زما واده ورسره کېدی شي. تاسو خبره خو وکئ که نه. څنګه خبره وکړم؟ تا ته څه پته ده چې محبوب خان د خپل زوی شک په تا باندې کوي؟ تاسو هسې پیشته پشم خان جوړوئ. زما نوم شیرې دی او شیرې خپل ښکار لکه د زمري په خپله کوي په خپله. زما خیال دی چې خانزاده قتل کوم شیري کړی. سر ته دا شک ما ته بالکل صحیح ښکاري چې شیري دا قتل د څه مقصد دپاره کړی. سر خانزاده یې خاله کو. سر د شیري ګرفتاري ډېره ضروري ده. ګرفتاري خو به هله کوو چې کله موږ له ثبوت راشي.
اشنا ميدا ميدا رازا زما ګرانه اشنا ميدا ميدا رازا 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 صنم ډېر خوند وکړ ډېر ډېره مننه ډېره ستا دا بالخانه د زخمي زړونو علاج دی خان هغه څوک دی چې دې بڼه سورې کړې د هغه نوم دی دلبرې زما نوم لښکرخان و لښکرخان نه لښکرې شوم صنم زمون خان ټیک وای هغه زمون خان نه ټولې روپۍ والي خان هغه ظالم خو زما نه ډېرې روپۍ والي دي صنم هغه ظالم ته هم دې پرېږدي راځئ لکانو به یادم یا به هېرم زه چې قدم په قدم دم تا یادوم شیرې زما د مخې نه لرې شه او پښتانه خو د چا لار نه نیسي تا څنګه زما لار ونیوه مونږ په خپل مخ ستا لار ونیوه ځکه مې په ما کې چې ستا پلار زما د رښتې نه انکار وکړو او ستا رښتې هغه خان بوډي له ورکه یو پلار همدا نه غواړي زما د لور رشته یې داسې بدمنه انسان سره وشي شیرخان بالکل دروغ او ته یو لوفر او بدمنه شرابي انسان یې صفا خبر را باندې ولې نه کې ستا پلار ستا رشته ځکه هغه له ورکه چې هغه یو دولتمند و یوازې دولت خو نه زما خانزاده د مینې مثال و مثال وایه که نه زیبا بیبي چپ ولې پاتې شوې سلام علیکم خان یو تپوس مې کولو دا راته وویل دلته د محبوب خان کور کوم ځای کې دی خانزاده خانزاده نه خانه محبوب شاه درته یادومه دلداره د پلار تپوس رانه کوي دا خانه پرې جوړې زما په خیر څه لیونیان دا څه کوې بیبي بیبي دلته د محبوب خان کور چېرته دی راځئ راځئ زه به مور رسوم رضوانه بچې بابا خیر راځه بابا ولې بچې څه سوچ دې کولو ما ته مو وایه که نه هېڅ سوچ مې نه کولو بابا هسې معمولي غوندې بس ډډه مې والې وه رضوانه بچې که په زړه دې څه وي ما ته ووایه زما خیال دی د خپل واده فکر وړی دا هېڅ خبره نشته بابا سوچ مې دا کولو زړه مې غواړي چې په تا چېرته عمرو کړمه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده بچې خو زه ورځم چې د خور تپوس دې وکړم مخه دې ښه بابا خان وروره ولې دومره خفه یې او هغه لور مې هم نه ښکاري شکور خانه خفه نه یم فکرمند ضرور یم
ستا د لور طبیعت خراب شوی و ډاکټر نه مې استولې ده اوس به راشي شکور خان وروره رضوان به مې ځان سره راوستی و که رضوان مې کور پرېښودو ما وی د کور خبر دی والم شکور خانه دا ستا خپل کور دی هر وخت راتلی شي شکور خانه هغه رنګور مې راغله وعلیکم سلام بچې ګوره نه خان بابا ما ځان سره څوک راوست دلبریا قسم پختې دا دې کوم ځای ته راوستم دلبري سره چې ګرځي دا مزې به کې لاندې ګوره چې څه کېږي बताओ सलाम अजय وعلیکم سلام وعلیکم سلام دلبره بچې خان ما پکې پرېږدي شوي دي دا دستان دلبره بچې زه ستا پلار یم شکر دی خدایه ستا لاک لاک شکر دی چې زه دې بیا په خپلو پښو باندې ودرولم دا زما پلار دی وګوره که دادا منې که نه ولې نه بچې ولې نه مني خو بیا ستا هغه پلارم خو لا لورې دا خبره سیده دلداره حیران پدیم چې خانزاده د شیرینې ګولۍ نه بچ څنګه پاتې شوی دی شیر خان خانزاده په دې دنیا وربشه وه ځکه بچ پاتې شوی دی هغه ټیک ده دلداره دا نیغ رانه ورتېر شو مې ونه پېژندې ما فهمېږي دا د شیر خان چې د هغه مضبوط کار پرېښی دی ښه ده ځکه د زیبانې د خپل کور تپوس کولو اوس خو نور هم اسانه شو دلداریا څنګه شیر خان کښېنه هغه داسې اوس هم بس هم نه پېژني هغه ځل خو رانه بچ شو دا ځل بې رحم توت ته تورېږم منظور خان دلبرم زموږ د نیک زوی دی دا سړی غفوره دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دلبرې د محبوب خان زوی دی خوشحالۍ خبره ده خو ستا دپاره نه زما د نیک دپاره ده دا سړی غفوره محبوب خان زما دوست دی څنګه زما دپاره د خوشحالۍ خبره نه ده ستا په دوستۍ کې شک نشته چې ته زما د خان دوست دی ستا زوی شیرې د لستوڼي مارو اوس په خبرې کوه غفوریا زما زوی خانزاده نه دی وجلی منظور خان ستا زوی زما نیک وجلی دی او چې خان ساتي نو دروازې به ورته تنګې ساتي د خدای په امان معنی که نه ظالمه د لښکري د پیسو نه خلاص شو اوې اوس دې ګرځي را پسې دلبریا ما ته پته ده خور په هندوستان هم غواړي دا دې څه پورې ووي دلبریا دا مې دې پوره وي چې دا خوی دې مور ساته په شرمونو مه شرموه پرېږده مړه زه خو یم چې هماغسې ګڼکتیم کولې او دا خلک هم کینچي کولې اوې چې د لښکري غوندې کسان هم هر وخت تخته کولې دلبریا ستا په راتلو خان بابا ډېر خوشحال شو اوس خو سم شه که نه ستا په سر خو غټه ذمواري پرته ده ولې غلی شو دلبره ملګری دې ټیک و او ته غریب نه ته د کلي خان د محبوب خان زوی خپل ضمیر بیدار کړه دلبره او د خان بابا مټې جوړې شه زیبا
زما ضمیر بیدار دی خو او بس دلبره بس خو مو دې پرېږده او د خان له غمونو دې شمله اوچته کړه داسې به کېږي زیبا زه به د خپل خان بابا پرېوتې شمله ضرور پورته کوم ضرور پورته کوم که ته د منظور خان زوی نه وې دې وجلې ته به ما نه څنګه راغلې زما پلار ستا دوست دی زه نه ما خو ستا زوی وجلی و افسوس چې بچ پاتې شو شیر خان قسمت خو کني څنګه به بچ پاتې کېدو ما ته پته ده شیریار زما زوی تا وژلی زما زوی ژوندی نه مړ دی داسې ښکاري خان چې زوی سره سره ستا دماغ هم کار پرېښی دی چې خپل ژوندی زوی په مړو حسابې ته ټیک وې شیریار دا چې زما کوم زوی لیدلی دی هغه خانزاده نه دلبر دی دلبر او دلبر هم زما زوی دی دلبر دا د کوم باغ ملی ده شیر خان دلبر دی او که صنوبر دی نو څه ملک به وران شي دلدارې ټیک وایي چې څنګه مې د خانزاده وجلی دی همدغسې به د دلبرۍ د ځمکې تل ته رسوم راځه لږه دا خو به وخت ښایي واوره ښځې ستا زوی ړومبنې وشي زه هغه خپل محبوب دوسته ډېر ملامته زما زوی څه کړي دي چې تا هغې پسې شوې آخر ته هغې نه غواړې څه زه ته هېڅ نه غواړم خو خپل کار سره دې کار ساتي بیا به ارمان کې او وخت به تېري د شریف لاره راته څنګه خبرې کې چې یو ځل وله واده وکړم که نه نو په خپله به ټیک شي یو خبره مې واوره څوک چې د بل کور رانهیي د هغه کور به چرې مباد نه شي السلام علیکم بره بچې کښېنه دلبره بچې کښېنه خان بابا خوشحاله خو یې که نه او دلبره بچې زه خو نن ډېر خوشحال یم د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځای کېږم ته خو ما لپاره ورکه خزانه وې ولې نه خان بابا ته هم زما لپاره هغه پاک ذات یو ډېره ګټه توفه یې خان بابا زه په تاسو ډېر زیات خوشحاله یم ولې نه بچې دلبرې زما ځان دی دلبرې زما مټې دي خان بابا تاسو سړي او دلبره بچې نورو خبرو سره به بیا ګورو اوس ورشه هلته چاته چې ستاسو په انتظار دی ډېره ښه ده خان بابا سلام علیکم الله پامان शयमा स्थापतमा शयमा ढोल नशन शयमा स्थाप
تماشا یما ستا سترګو کاسو کې مې شراب د مینې څښلي دي ستا سترګو کاسو کې مې شراب د مینې څښلي دي تا چې راکتلي دي تا چې راکتلي دي تا چې راکتلي دي تا چې راکتلي دي خمار خمار ځواني دا لتا نظر ځواني راشه چې شراب د محبت د مینې درکما هی تا بخل دل برکما تا بخل دل برکما تا چې راکتلي دي تا چې راکتلي دي تا چې راکتلي دي تا چې راکتلي دي نسکم شرابونه نور مات مکړه جامونه نور نسکم شرابونه نور مات مکړه جامونه نور سعادت کسرو شونډو پیالې چې ملي دلی دي سعادت کسرو شونډو پیالې چې ملي دلی دي تا چې راکتلي دي تا چې راکتلي دي تا چې راکتلي دي تا چې راکتلي دي خانزاده قتل کوم شیری کړي سر دا د شک ما د بالکل صحیح ښکاري چې شیری دا قتل د څه مقصد لپاره کړي سر خانزاده یې خالکو سر د شیری گرفتاری ډیره ضروری ده گرفتاری خو بالا کو چې کله ګوتو له ثبوت راشي اوس کروانېږي کو ودانېږي دلبره بچې هېڅ پروا مې نشته ما خو هسې خپلې کښتۍ ټولې سېزلي دي اور خو به زمونږ د دشمن رانیږي خان بابا چا چې زما ورور تا نه ستا زوی جدا کړی دی او که نه دلبره بچې خانزاده ته م معلومېږي چې چا سره به جنګ جګړې نه کوې د هغه ښه سړیتوب هغه نن ما نه جدا کړو خان بابا زور په زور باندې او بیا ته څه نه کوې دلبرې لا ژوندی او که نه دلبره بچې ستا په اوږو ستا د رور بدل پاتې دي او ستا روندان به ستا په انتظار دي اوس د هغې په سر به د عیالو پټوم تا چې شیریا خپل انجام ته تیار شه تیار شه انجام شیرې د انجام پروا نه ساتي که زمرم کله دې کمبخت د شی د لاسه به مرم شیر خان
خانزاده خو دې بلې دنیا ته لېږلی و خو دا دلبرې دی دلبرې او دلبرې سخت ګڼې کپ دی خو ښه سپې نه ګڼې هسې نه چې سترګه کې دې پروزي دا څه دی پلاره زه ټیک ویم شیر خان دلبرې د ښار اوسېدونکی دی او د ښار اوسېدونکي نه به ځان ساتي پرېږده مړه شیرې څه معمولي لوښې نه دی چې دلبري غوندې ګډ کپ پېم دوکه کوي زما نوم شیرې دی شیرې او شیرې خپل ښکار لکه د ازمري په خپله کوي په خپله شیر خان خو سوچ وکړه هسې نه چې سبا داسې مسله جوړه شي څنګه مې کړی دی دلداره څنګه مې له خانزاده تخته کړی دی نو داسې به دلبرې تخته کوم یا دلبریا داسې ښکاري چې اجل دې راغلی دی ځکه خو خپل مرګ دلته راوستی اجل زمانه شیریا اجل ستا راغلی دی دا خو دې ډېر خو وکړل دلداریا شیرې زما د رول قاتلو ما ته د خپل رول بدل واغشته تا سره د مېز دښمني نشته د خدای په امان دا خو دې ډېر خو وکړل چې دې ګنده دې خلاص کړو خانه شیریا بچه شیریا شیریا بچه زما زوی دا سو شو زوی دا سوینما ما ته پته وه بچه چې دا شراب او دا بدعملي به تا مړ کوي زه چې د څه نه یېرېدم هماغه وشو زوی هماغه وشو مشر خان وګوره که نه کشر خان نن موږ نه مخ واړولو شیریا بچه چې نن تا زما منلی وه نو نن به داسې په وینو کې لت پت نه وې پروت مور له به دې څه جواب ورکوم شیریا خان ما ته پته وه چې کشر خان ته د خپل عمل سزا میلو شوه او ستا املا ماته که یا الله داسې بدعمل اولاد چاله وربکې چاله ګینې داسې به جاړي چې لکه نن زه په سرو سترګو جاړم یا الله دلبرې تا ته سلام وایي اورشه ته به
زما په انتظار ناست دی دا نن یو تحفه راوړې ده زما ګورنه دې کې نن ګڼ کتي وکړه چې څنګه غل د لارې مل وي داسې د ګڼکپ سړي تحفه کوم تخدار وي ارے دا دې ټولو ته پته ده